अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद लरम چې هوا یې روغ جوړ وي. مونږه مسواړ کې تاسو ته هوم ټیګ او انسرټ ټیګ مونږ تاسو ته په ډیټیل سره بیان کړی او ډیزاین مو هم تاسو ته په ډیټیل سره بیان کړی. اوس په مونږه پیج لی آوټ کې څه اپشن دي او مونږ تاسو ته بیانوم. هغې دپاره مونږه لږ تیاری کوو. مونږ به دې ځای کې رایټنګ وغیره وکړو. باید که مونږ سره ای بي هایپنیشن دی یا هایپنیشن صرف هایپنیشن مونږ سره کله چې سنټینس مونږ سره یو لاین مونږ سره ختمیږي او دغه چې کوم زمونږ ورډز دی، زمونږ چې کوم ټکي دی، زمونږ چې کوم ټکسټ دی، دا لږ غټي او په دې ځای کې نه راځي، نو دا یې دپاره مونږ هایپنیشن والو اټومیټک یا مینولي مونږ بیا اټومیټک والو. نو دا یې ځای نه به ډایرکټ هغه زمونږ چې کوم ټکي دی هغه به ډایرکټ بله لاین ته اوړي. هغه زموږ هایپنیشن دی. د دې نه بعد مونږ سره دی پیراګراف سپیسینګ یا انډنټ یا الاین مونږ دې ته ویلی شو. زموږ چې کوم رایټنګ دی مونږ د هغې سلیکشن والو مونږ لیفټ او رایټ ته وړی شو. څومره یې وړی شو مونږ یې دې ځای نه وړی شو، مونږ یې دې ځای نه هم د ماوس په ذریعه باندې سیټ کوی شو چې مونږ ته څومره پکار دی. لیفټ ته بوځه، مونږ رایټ ته بوځه، زموږ چې کوم رایټنګ دی هغه مونږ دې ځای نه وړی شو. مونږ یې په سیټک نه هم ټیک کوی شو. رایټ طرف ته مونږ سره دلته بوځه، بل رایټ طرف ته هم مونږ رایټ نه لیفټ ته مونږ په دې طریقه ماوس باندې هم راوړی شو. بل مونږ سره دی بیفور او افټر. پیراګراف نه مخکې مونږ له رایټنګ پرېږده، پیراګراف نه بعد مونږ له رایټنګ پرېږده. هغه مونږ دې نه شیر کوي شو. بیفور زمونږ د پیراګراف نه مخکې مونږ له سپیس پرېږدي، نو هغه مونږ دې ځای نه سیټ کوي شو د سپیسینګ نه. یو پیراګراف نه بعد مونږ له یو پیراګراف دی، د هغې نه بعد مونږ له خالي ځای پرېږده، مونږ له سپیس پرېږده، هغه مونږ افټر پیراګراف نه سیټ کوي شو. دې لپاره مونږ د یو پیراګراف په سلیکشن والو او افټر پیراګراف چې دی دا مونږ پیراګراف نه بعد مونږ د سپیس پرېږده، هغه مونږ دې ځای نه ټیک کوي شو. بل دی مونږ سره پوزیشن دی. پوزیشن دپاره به مونږ او ریپټکس دی پوزیشن دی، دې لپاره مونږ د انسرټ نه شیپ راولو، بیا مونږ سره دا اپشن ان شي. دې کې مونږ سره مختلف قسم شیپس دي، مونږ به د هغې نه شیپس راولو. دې کمانډ اپلای د کولو دپاره مونږ ته شیپس راولو. پوزیشن دی مونږ سره د شیپ پوزیشن هاي پوزیشن مونږ لیفټ ته بوځه، رایټ ته بوځه، زموږ چې کوم شیپس دی یا پکچر دی هغه دې مونږ د ټکسټ نه یو طرف ته بل طرف ته بوځي. په کوم باندې چې مونږ ولاړ یو هغه شیپ به مونږ له بوځي. او دې لپاره لیاوټ ماته هم ان شو چې دې ځای نه زه هغه سیټینګ پکې سیټ کوی شم. دا ټول ما سره څه دي، دا ما سره پوزیشن دی، د شیپ پوزیشن. کوم شیپ چې زه ولاړ یم اوس به بل شیپ ودرېږم، مونږ ته به بیا دغه یو شیپ په کوم چې زه ودرېدم نو اوس دې پوزیشن مونږ له چینج کوي، را چینج کوي. بل دی مونږ سره ریپټکس. ریپټکس مطلب دی زموږ چې کوم ډایګرام یا شیپ مونږ اخیستی هغه مونږ لیکل نه لیفټ ته بوځه، رایټ ته بوځه یا لیکل پکې اډجسټ کړه، دا مونږ سره ریپټکس دی. لیکل لګي چاپېره ځان اډجسټ کړئ.
لیکل له پاسه راوله شیپس ته لاندې لیکل راوله دا مونږ دا ورې په ټکسټ باندې دا مونږ سیټ کوي شو ډایګرام په رایټینګ مونږ ایڈجسټ کوي شو ټاپ اینډ باټم بره ښکته ترې راوله بیهایند لیکلو د لاندې راوله لیکلو د پاسه راوله ایډټ پوینټس د هغې پوینټس مونږ داسې اډټ کوي شو شیپس دی د هغې پوینټس مونږ داسې نه سیټ کوي شو لیکل ته زموږ رایټینګ د هغه مطابق لرې شي یا رانږدې شي ورسره او دا موږ ورایټ ټکسټ و چې موږ تاسو ته په ډیټیل سره بیان کړو بل موږ سره دی برنګ فارورډ سینډ بیکورډ مو لیاوټ اپشن دی د دې نه موږ هم شیپس دی هغه موږ سټایل ولا چینج کوي شو بل موږ سره سینډ بیکورډ او برنګ فارورډ او سینډ بیکورډ کله چې موږ دوه شیپس والو نو هغه د یو بل له پاسه کولو لپاره یا یو شیپس ته لاندې کړه بل له پاسه کوي لپاره موږ سینډ بیکورډ او سینډ فارورډ موږ دا استعمالوو بیک فارورډ یا سینډ بیکورډ دا چې موږ سره د دې لپاره استعمالېږي بل دی موږ سره سلیکشن پین موږ سره رایټ طرف ته یو بکس ان شي د هغې نه موږ چې کوم شیپس موږ وستې هغې موږ هایډ کوو یا شو کوو یا کم یو هایډ کوو کم یو شو کوو هغه موږ د هغې نه سیټ کوي شو یا ټول شو آل یا هایډ آل موږ هغې نه شو کوي یا هایډ کوي مطلب پټوي شو کوم شیپس اغوستي بل موږ سره الاین موږ سره استعمالېږي د دوو شیپس چې کله موږ یو بل د پاسه والو یو ځای لکه ایډجسټ والو نو هغه موږ الاین کوي دی لیفټ ته بوځي رایټ ته بوځي دا موږ سره الاین اپشن دی الاین لیفټ الاین رایټ الاین باټم دې لپاره موږ سره الاین استعمالېږي موږ په تېر لیکچر کې هم تاسو ته الاین په ډیټیل سره بیان کړو ګرډ لاین په موږ ته ولګوه موږ سره ګرډ لاین هم انسټال کې پې ګرډ لاین لیکي بیا ګرډ لاین ریموو کړه چې بیا ریموو کوو موږ هم بیا ګرډ لاین کلیک کړو نو به ترې ریموو شي بل دی موږ سره ګروپ جوړو له دوو شیپس ماله ګروپ جوړ کړه ګروپ به موږ څنګه جوړو ګروپ به موږ جوړو داسې چې په یو شیپس به موږ ودرېږو او کنټرول بټنه به ووهو د کیبورډ کنټرول بټنه او بل شیپس ته به راشو هلته به کلیک کړو موږ سره به ګروپ ان شي موږ د هغې ګروپ جوړ کړو اوس د یو شیپ له موږ یو شان کلر ورکوو د بل باندې هم هغه ډایرکټ اپلای کېږي دا موږ سره ګروپ دی چې دې چې موږ ګروپ اپلای کوي شو دا هم سره رایټینګ دغه دی کلر دی رایټینګ له کلر ورکوو دا پر موږ د فارمیټ نه شیپ پیلول چې یو باندې پیل کوو یو شیپ نه بل شیپ هم ډایرکټ په خپله پیل کېږي په خپله رنګ ورکولی کېږي که موږ ګروپ نه وباسو موږ به په دې باندې کلیک کړو او هلته د ګروپ نه به ان ګروپ کړو موږ سره به د ګروپ نه ووځي ان ګروپ بل دی موږ سره روټیشن روټیټ کوم سره 90 ډیګري کې ورټیکل یا هاریزنټل دې موږ سره دا زموږ پیج لیاوټ چې موږ تاسو ته په ډیټیل سره بیان کوو انشاءالله په نیکسټ لیکچر کې ملاویږو خوشحاله اوسئ الله په امان. Thanks for watching me.